بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو په هر دور کې چې کله د انسان نه د دین حفاظت او خدمت پاتې شوی دی نو الله رب العزت د نورو مخلوقاتو نه اخیستی دی. که تاسو کتلی قرآن کریم په دې باندې شاهد دی او مستقل یو صورت هم نازل کړی دی سورة فیل چې کله انسان نه د حرم عبادت خدمت پاتې شو حفاظت پاتې شو نو الله رب العزت هغه مارغان راویستل ابابیل او هغه د حرم حفاظت وکړو هغه دشمن تباه برباد کړو. نو داسې دنیا کې ډېر واقعیت دي چونکې د خبره اوږدېږي مختصرا خبر ادا کوم. زه چې نن کوم مولوي صاحب خدمت کې حاضر شوی یم دا یو داسې انسان دی چې د ده دین سره چې کوم خدمت دی د ده چې کوم دین سره مینه محبت دی یقینا که تاسو د دې هغه بیکګراونډ وګورئ نو حیران به شئ چې دی په خپل په دې عذر کې په خپل معذورۍ کې د دین ډېر لوی خدمت کوي منډه تړه وي. هغه خلکو دپاره لوی سبق دی چې هغه روغ رمټ دي خصوصا علما کرام ته وایم چې هغوی خپل په وجود باندې ښه روغ دي صحتمند دي باوجود د دې نه هغوی د دین خدمت هغسې نه کوي څنګه هغوی له کول پکار دي. زه راغلی حضرت مولانا مصدق شاه صاحب دامت برکاتهم خواله دی په خپل باندې معذوره دي بل ته محتاج دي خپل په دې احتیاجۍ کې خپل په دې محتاجۍ کې هغوی چاته دا اظهار نه دی کړی چې زه کار نشم کولی ما نه کېږي هغه په دې محتاجۍ کې احتیاجۍ خپل هغه ډال نه دی جوړ کړی چې یاره زه یې نه کوم او به زه معذور یم بلکې هغه خپل د وس نه زیات کار کړی دی او لګیا دی کوي. زه مخکې هم دې ځای ته راغلی یم او دلته پروګرام یو ماشاءالله هغه ډېر ښایسته خوندور پروګرام مونږ شیر کړی یم تاسو کتی شئ. الله رب العزت د دې نه چې کوم خدمت اخلي د دې چې کوم شاګردان الله رب العزت دې نه پیدا کړي دي هغې چې کوم دین خدمت کوي قابل ستایش دي. نو زه مجبوره شم دې ته چې زه راشم دوی سره کښېنم د دې نه څو تپوسونه وکړم لپاره د دې چې زه مضبوط شم زه کلک شم. زه چې د دې کارکردګۍ ته وګورم او دوی ته وګورم نو ما کې لږ همت پیدا شي استقامت پیدا شي چې یاره ګوره دا معذور انسان دی د دین خدمت کولی شي او زه بالکل روغ یم زه ولې نشم کولی. نو په دې نیت باندې د دې نه زه تپوسونه کوم چې تاسو هم د دې خبرې واورئ او که تاسو کوم زما شان سستي وي کمزوري وي چې هغه وباسئ راځئ چې د دې نه تپوسونه وکړو. دا مختصر شان سوالات دي انشاءالله دې به په دې لږ وخت کې مختصرا جوابات درکوي. د دې خبرو ته ښه توجه سره کښېنئ غور سره د دې خبرې واورئ او کوشش دا وکړئ چې دا په ځان کې هغه خبر راولئ هغه سستي هغه ځان نه وباسئ او ملا وتړئ اوس اراده مضبوطه کړئ چې د الله دین خدمت به کوو. مولانا صاحب اول خو تعارف کوو چې ستاسو پرون سره مولانا فضل الله صاحب الله تعالی دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو رالی او زمونږ غونډې کې خلقو سره کېناستئ چې نه مو څه خاص علم شته او د عمل خو بالکل کار خراب دی. اول مونږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو رالی او زمونږ د مدرسې ته هم حاضري وکړه. زما نوم جی مصدق شاه دی. والد محترم څه نوم دی؟ خطاب شاه. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش 17 اپریل 1990 22 رمضان 1411 هجری. ماشاءالله. اوسیږئ کوم ځای؟ مونږ خو د خپله محله او کلي کې میاګانو چم زمونږ محله ده او ډوډیره دا زمونږ کلی دی ضلع صوابۍ. ستاسو خاندان؟ زمونږ خاندان جی سیدان یو مونږه د علي رضی الله عنه په اولاد کې راځو نسب مو هغه ته راسي. ماشاءالله. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما خو جی یو لور ده. څه مصروفیت دي؟ ماشومه لدي تقریبا څه د 1.5 کال ده. تاسو عصري علوم څه دي؟ عصري تعلیم مې نه دی کړی. او دیني علوم؟ دیني علوم خو جی حفظ تجوید او درس نظامی او تخصص نه کوي. اساتذه کرام ستاسو څوک څوک دي؟ اساتذه کرام خو جی ډېر زیات دي زما مختلفو ځایونو کې پاتې شوي وو جی مرغوز مدرسه کې توصیف مفتی صاحب جي سره کوټه کې عبدالوکیل مولانا صاحب جي سره دغه شانتې پنجپیر کې جی داسې نور. طالب علمۍ کې ستاسو بهترین ملګری څوک دی؟ ملګري خو جی ډېر زیات وو
خو بهترین ملګري چې زمونږ کومو چې زما خدمت هم ډېر زیات کړی دی په طالب علمۍ کې او ما د هغوی د وجې نه دا نه دي مخصوص کړي په طالب علمۍ کې چې ګینې زه معذوره یم. هغې کې دا 4 ملګري دي زما داسې و چې هغوی بالکل ما ته هېڅ قسم څه دغه ما نه دی مخصوص کړی چې زه په دی باندې یو قسم بوج یم. هغې کې جي یو مفتي ضیاء الرحمن صاحب دی، افغانستان کې د هغه اوس خپله مدرسه ده ضیاء القرآن په نوم باندې. دویمه مفتی فضل ساجد صاحب دی د کلاباټه مرغوز کې مدرسه جواهر القرآن ناظم دی. دریمه مفتی عمران الله صاحب دی د ایسفي او څلورم مفتی صهیب احمد صاحب دی د ډوکو. ماشاءالله. تاسو تجوید مخکې کړی که حفظ؟ حفظ مخکې کړی. فراغت کله شو؟ 2014 کې دي. کوم مدرسې نه تاسو کړی؟ پنجپیر کې دي فراغت، پنجپیر نه فراغت شوی. ماشاءالله. تاسو کوم مدرسه کې اهتمام درجه لرئ؟ اهتمام خو جي ما سره د خپله مدرسه کې دی، مدرسه علوم القرآن محله سیدان ډېر ثوابي. او دې نه علاوه تاسو دې مدرسه کې څه ترتیبات دي او څه طریقې کار دي ستاسو په دې کال کې چلیږي؟ ترتیبات خو جي زمونږ دا دي چې دې کې زمونږ قاعده، ناظره، ترجمه، تجوید دا شروع دي. بیا ورسره دا تقریبا 3 کاله وشو چې د زنانو دپاره مونږ د تجوید شعبه کلاو کړې ده او اوس ورسره اوله او ثانیه هم دا شروع کړې ده. جي پوره سکال اوله و سکال به ورسره انشاءالله ورځي ثانیه هم. چوټیانو کې څه ترتیبات دي؟ چوټیانو کې خو جي بس ترتیب دی چې اکثرا مونږ هم یا زمونږ دا چې کم ملګري دي نو چې فارغ یو نو اکثرا کلي کې یو یا داسې دی چې استادانو خاصه لړ شو، ملګرو خاصه چکر ولګو یا بل خوا هم داسې پکې لړ راشو. څه مقاصد و چې تاسو د دې جامعې بنیاد ایښو؟ مقصد خو جي زمونږ دا و چې مونږ وی چې دا خلک اوس وخت سره که تاسو سوچ وکئ که نه نو زمونږ عوام وروڼه چې کوم دي نو هغوی د دین نه لږ لرې شوي دي. نو مقصد زمونږ دا و چې مونږ وی چې دلته کې زمونږ مدرسه کولاو شي نو دې کسانو ته به مونږ د دین او د علم ترغیب چلو او په هغې کې دا و چې زه خپله دورادیسه پورې را رسېدلی وم خو د ډېر کلي ما پسې شاته زمونږ تنظیمي طالب بل نه و. نو دې څیز به ما له زړه ډېر زیات درد و چې لکه زه دورادیس ته راورسېدم او ما پسې شاته تنظیمي طالب بل نشته. نو غټ مقصد په دې کې زما دا و چې مونږ وی چې مدرسه کولاو کو او هغې کې ترغیبات وچلو او د هغې نه علم ته ملګري راوځي. الحمدلله هغې مقصد کې الله تعالی مونږ کامیاب کړي یو. تر اوسه پورې 17 طالبانو د دې مدرسې نه علم ته ووتل. هغې کې بعضې ملګري زمونږ فارغ هم شو او مثال کې لکه زمونږ د مولانا عمران صاحب چې سکال مونږ سره دلته د پوره سکال فارغ شو، د دې مدرسې نظامات هم د سره دی. مولانا سلمان امیر صاحب چې هغه زمونږ د مدرسې نایب محتمم دی او هغه فارغ شوی هم دی. دلته کې مونږ سره دا دواړه مدرسین هم دي، داسې نور هم څه کسان شته. ماشاءالله. د مدرسې اطراف کې خو عام خلک هم پاتې کېږي، څه رویه ده تاسو سره؟ مدرسې اطرافو کې چې څومره کسان دي نو الحمدلله مونږ سره ډېر زیات برابر دي او دا وایي چې وخت به وخته که د طالبانو ضرورت راځي او که د استادانو که ستاسو خپل راځي نو هر ټایم کې راځي تپوسونه هم کوي او چې مونږ سم دغه کړي دي نو بس که بې وخت هم یو سوال جواب یو کور ته شوی ده. مخالفین څه ترتیب؟ نو مخالفین خو جي ړومبني ټایم کې چې مدرسه کولاو کړه نو قسمه قسم پروپیګنډې کېدې خو لکه الحمدلله اوس هغه څیزونه هم دباو شوي دي. تاسو خوا کې څوک داسې مبتدعین شته چې تاسو ته نو مدرسې خواوشا کې خو جي نشته او داسې نور شته دي مخکې راته څه مشکلات جوړ کړي دي خو الحمدلله هغه اوس ختم شوي دي. تاسو څنګه لکه داسې ترتیب جوړ کړو یو معذورۍ کې دومره لوی سوچ دا څنګه تاسو لکه اړکې راغله چې یاره د مدرسه کولاو غواړي تاسو دا کولی شئ لکه په دې کې؟ نو زمونږ جي مونږ ته یو ځای کې څه مسایل رالل طالبۍ کې هم ځله نو هغه ټایم کې زما د طالبۍ نه به زما دا سوچ و چې ما به ویې مونږ خپل جومات کې به زه د حفظ ترتیب صرف شروع کوم د دې لپاره چې د دې حفظ کې کسان تیار شي او هغوی علم ته وځي. بیا څه مسایل رالل مونږ ته نو د هغې په وجه باندې تقریبا زه 6مه درجه کې وم چې ما ته والد صاحب ویل چې زه دله یو کنال ځای در کوم او دغه مشکلاتو نه به هم ته خلاص شي او هغې کې به خپل کار کوې. نو د هغې نه وروستو
دغه وشو. دې معذوري خو قسم ریکارډ نه راځي تاسو ته؟ نه الحمدلله هیڅ قسم سره رکاوټ نه ده. ماشاءالله. د دې الحاق تاسو وحدت سره کړی؟ جی ها وحدت سره کړی. ماشاءالله. څو تعداد څه کال تقریبا تاسو سبقونه ورته وښول؟ 150 پورې تعداد جی. ټول حفظ؟ نه دې کې د حفظ هم وو، دې کې د علام او تجوید هم ترجمه او نادره هم. تفسیر پکې کسان پکې وړه پکې ترجمه تفسیر؟ جی دوره مونږه کوو خو هغه دا دی چې زیات تر زنانه په دې کې تیرې دوره کې مونږ سره تقریبا 85 پورې زنانه وي او سله غونډه کې. ربط سره د علماء د مدرسې سره ربط جی الحمدلله زمونږ چې څومره استادان دي نو چې مونږ سره ملاو شي نو لومړنی تپوس خو دا وکړي چې ته څنګه یې، د هغې نه پس دویم تپوس هغه زمونږ د مدرسې کوي او خاص کار لکه زمونږ د 2-3 استادان چې کوم دي، مفتی توصیف احمد صاحب، مفتی اکمل صاحب او مفتی مجتبی عامر صاحب، دوی خو خامخا د مدرسې تپوس خامخا کوي. نور استادان هم ټول کوي خو لکه دی بلکل هغه لازمان غوندې دغه کړي دي مونږ سره او د مدرسې باره کې خامخا معلومات کوي. مدرسه چلول خو هم ښه وزني کار دی، دروند کار دی. د دې اخراجات تاسو څنګه پوره کوئ؟ د دې خو جی اخراجات دا دي چې زمونږ د مدرسه چې څومره ده نو دې کې د بهر کلو نه کسانو به تعاون کړی خو هغه د کلي په نسبت باندې به هغه کمي. نو یو خو د هغې ترتیب دا دی چې الحمدلله کلي کې مونږ باندې ټول خلک اعتماد کوي او ډېر خلک تعاون هم کوي مونږ سره. مونږ چې اعلان وکړو نو زنانه هم تعاون کوي. تر دې پورې هم شوي دي چې زنانو کله کله خپل کالیم را لیږلي دي، خپل بالی یا کړې د سرو یا ګوتمې وغیره دا هم را لیږلي دي. نارینه هم د خپل وس مطابق پوره تعاون کوي. او بله خبره دا ده چې زمونږ دلته کې عوامي کمیټي ده، عوامي کمیټۍ په نوم باندې مونږ یو کمیټي چې جوړه کړې ده. نو د هغې دا ترتیب دی چې لکه زمونږ 2 استادانو له تنخوا هغوی ورکوي. او بله خبره د هغې دا ده چې دا دویم کال زمونږ چې عام طور خو زمونږ وظیفه ده خو په دې روژه کې هغوی وایي چې طالبانو ته ګرانه بل طرف ته بعضې کسانو دا هغه کو چې یاره که تاسو لنګر شروع کړئ نو زموږ د پیسو وس نه کېږي او هغه یو ډوډۍ چې مونږ ورکوو نو هغې نه به مونږ محرومه شو. بیا مونږ دا فیصله وکړه چې پښمني ته به مونږ لنګر چلوو او ماښام له به وظیفه غواړو. نو عوامي کمیټۍ چې کم کسان دي، ډېر کسان دي، هغه هم ټول د دې کلي دي، هغوی مونږ سره ډېره زیاته منډه ترړه وایي. الله تعالی دې ته راضي. دا آمدن ستاسو په لاس راځي که د کمیټۍ په لاس راځي او هغوی خرج کوي وغیره څه ترتیب دی؟ د هغې ترتیب جي داسې دی چې څه کسان خو داسې دي چې هغوی چې کم کمیټۍ کې اراکین دي که نه ممبران دي نو هغوی ته خو دا اندازه شته چې لکه د هغې کمیټۍ مونږ جدا امیر او جدا ناظم او جدا خزانچي جوړ کړی دی. نو هغه کسان خو ډایرکټ په ډایرکټ هغې کمیټۍ له دغه ورکوي. یا داسې دي چې مونږ دا پابندي نه ده لګولې چې هغه دا کې بس چې میاشت پوره شي. بعضې کسانو له میاشتې ځان باندې څه پیسې ایښي دي که نه چې میاشت پوره شي نو که زه ورسره میلاو شم نو ما لی راکړي، که هغوی ورسره میلاو شي نو هغوی لی ورکړي. بیا چې زمونږ کوم خزانچي دی هغه مونږ هغوی له ورکوو. خو دا زمونږ جدا پنډ دی. بقایا چې کم تعاون کېږي دا صرف دغه کمیټۍ پنډ هغه جدا دی، هغه هغوی سره پروت دي. بقایا چې کم تعاون مونږ سره کېږي د تعمیر دپاره یا د مدرسې د نورو ضروریاتو دپاره د هغې کمیټۍ زمونږ بس دغه 2 ترتیبه، یو د روژې لنګر چلولو او دویم چې کم دن د 2 استادانو تنخوا. بقایا چې کم تعاون مونږ سره کېږي نو هغه د هغې پنډ جدایي هغه ما سره خپلی. هغوی سره چې کله پنډ سیوا شي نو زمونږ چې کله شورای نو هغې کې هغوی وایي چې مونږ سره دوره پنډ سیوا دی، د مدرسې چې کم ضرورت وي نو هغوی هغه پیسې مونږ له راکړي نه چې بیا د مدرسې کم ضرورت یې هغې کې مونږ ولګو. او که نه پنډ دی چې هغه تنخوا سره یو ځای رواني نو د معلمینو تنخواګانې څه ترتیب دي؟ دا هغه ورکوي؟ نه 2 استادانو چې هغوی ورکوي. بقایا استادانو تنخوا مونږ د مدرسې طرف نه ورکوي. چې طلباو کم تعداد تاسو خو دا خو ماشاءالله څه کال دومره کاله خو نور هم زیاتېږي، خلک زیاتېږي انشاءالله. خو دا مدرسه خو تنګه د دې مستقبل څه سوچونه دي، څه اراده دي؟ د دې خو جي زمونږ دا راغلی دا فلحال چې دا کوم آباده مدرسه ده څه کارونه خو پکې خیر پاتې دي خو آباده چې کومه ده نو دې سره مونږ جي کنال ځای نور اغسته دی. تاسو به اوس لیدلی ومې چې رادننه شوي دغه کنال ځای دا دی زمونږ د مدرسې او ورسره شاته کنال ځای نور اغستی دی. نو هغې کې زمونږ د مدرسې شاخ به انشاءالله العزیز مونږ کولاو بنیاد ولی او تاسو پکې موجود وی که نه دي. نو هغه د مدرسې علوم القرآن للبنات په نوم باندې یو شاخ به دی انشاءالله العزیز، دا به د جینکوی. دویم شاخ زمونږ اخوا نوې محله یو جوړه شوې ده، محله اکبر آباد نازک آباد سره خوا کې. هغې کې مونږ ته یو 10 مرلې ځای میلاو شوی دی. هغه به جومات ومي، مدرسه به ومي. نو مسجد عاصم اکبر او د مدرسې نوم مونږ یې ایښی دی مدرسه دار ارقام.
نو دا دوه زموږ د مدرسې شاخونه دي ان شاء الله. فی الحال 2 شاخونه دي فی الحال دغه 2 شاخونه دي. او ضرورت څه دی مدرسې تاسو مستقبل کې چې یا کدا وشي نه خبري ضرورت خو جی زمونږ ډیر زیات دي. دا کم ځای چې مونږ اغستره اوس د بناتو مدرسې لپاره د دې قرض هم پاتې راځي او امانت هم پاتې را. بل دا کانال ځای چې دی خوا دی نو دا امانت پاتې را او دا چې کم ځای راغلی نو دې کې هم د پالستر وغیره نور هم بعضې کارونه دا پکې پاتې. الله دې ستاسو ضرورت پوره کړي. ستاسو جماعت سره وابستګي د کله نه ده؟ زه خو جی په ښه بد باندې پوه شوی یم نو بل تنظیم کې مې وخت نه راځي. اشار سره تعلق بس اشار سره اگر چې لکه زمونږ خاندان کې داسې پلار نیکه وغیره د دې اشار سره هېڅ قسم سره تعلق نه و. زه چې خپله په ښه بد باندې پوه شم لکه څه ناڅه په دغه باندې پوه شم هغه ټایم ما 2.5 سپاره حفظ کړه ماشاءالله. بس دغه ټایم نه. ستاسو جماعت طرف نه څه خدمت راشي د وحدو خو جي داسې ډېر شوق نه لرو خو د خپل کلي په سطح باندې د نایب امارت ذمهواري ما سره ده. جماعتي رکن څه شي ملاوي کې تاسو تپوس کوئ نو د هغې نه جي تپوس اکثرا دی اول خو د ښې بدې تپوس وشي او د هغې نه بعد لکه د درسونو وغیره درسونو ته جذبات هم صحیح نو یو خوشحالي دي چې هغې سره ملاو شو ځکه چې دای چې لکه د توحید او سنت ملګري یو عقیده او نظریه او دا هر څه یو دي نو په هغې باندې ډېر زیات خوشحالي کو چې جماعتي ملګری یا مونږ سره شي یا ورسره مونږ لړ شو یا چېرته ناڅاپۍ کې یو ځای کې ملاو شو. ستاسو په خیال کې د دروس بهترین ذریعه څه کیدای شي نه سبا؟ د دروسو بهترین ذریعه دا راځي چې مونږ د اخلاقو نه کار واخلو او د منفي سوچ او دغه په ځای باندې مونږ مثبت کردار ادا کو د رد کم کو نو چې په داسې طریقه باندې چې لکه مخالف پې دا نه چې هغه پې نور په ضد کې راشي چې رد په دې طریقه باندې چې هغه د الله تعالی د رضا دپاره خپل زړه یې خول نی. ستاسو اخلاق د خبرو کړه زموږ بعضې ملګري چې هغه لږ ډېر کچه غوندې خبره وکړي لکه یو سړي استهزا وکړي ټوقه ورپورې وکړي تاسو هغوی ته څه نصیحت کوئ چې لکه نوم بګړول شو بعضې ملګري نوم د چا خرابوي یا نسبت د غلط ادا کوي که نه تاسو د هغې باره څه نصیحت کوئ؟ نو زه خو ډېر وړوکی سړی یم داسې چاته څه دغه نه شو کولی خو هغوی له پکار دا دي چې تاسو زموږ استاد محترم مفتي اکمل صاحب سره کومه انټرویو کړې ده چې هغه لږه واوري هغې چې کومې خبرې اترې کړي دي نو هغه ډېر ښکلي څه لیکل هم کړي دي کتابونه وغیره؟ کتابونه خو جي دا ده چې یو رساله لیکلې ده قواعد التجوید په نوم باندې هغې کې د تجوید د قواعد ټول وجه حصرو کې راجمع کړي دي بعضې مدرسو کې پړاویږي مونږ خپله دلته کې هم پړاوه او داسې نور هم بعضې مدرسو کې پړاویږي. دویمه چې کوم لیکل دي زمونږ شروع دي نو هغې کې یو کتاب دی البیان لربط آیات القرآن نو هغه دا دی چې انشاءالله العزیز د سورت فاتحې د الحمد نوالې تر والناس پورې به د ټولو آیاتونو یو بل سره بالکل تړلی ربط وي صرف ربط به وي دا انشاءالله العزیز. درېیمه یو بل رساله باندې هم شروع کړې ده د هغې نوم دی تذکرة الحیوان فی اوراق القرآن نو هغه د قرآن کریم کې چې څومره حیوانات دي نو د دوی متعلق معلومات. جماعت کومه رساله ستاسو دې وخت کې مطالعه کړه؟ ماهنامه التوحید والسنه چې راشي نو د دې نه علاوه څه بل رساله تاسو ګورئ؟ ماهانه رسالې دي داسې نه دي دغه د جماعت اشاعت توحید سنت بنیاد ولې ایښودی شي تاسو دې باره کې څه سوچ نو همیشه لپاره جي داسې کېږي چې کله یو باطل یو حد ته ورورسي نو د هغې دپاره د هغې د مخنیوي دپاره الله تعالی هر ټایم کې څه ناڅه حق پرست پیدا کوي او بیا هغوی را یو ځای کېږي نو زما د سوچ مطابق هغه دا و چې لکه دې ټایم کې شرکیات او بدعت چې کوم دی نو دا یو حد ته رسېدلي و تر دې پورې چې خلکو هغه صحیح دین پرېښودی او شرکیات او بدعاتو ته دین وي. الله تعالی د حضرت صاحب او مولانا حسین علی رحمه الله شاګردان زموږ مشران چې کوم دي کابرین هغه یې په دغه ټایم کې پیدا کړل پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله او دغه نور ملګري او هغه یې د دې تنظیم بنیاد کېښود. دې وخت تاسو کوم کوم ملکونو سفر کړی دی؟ د ملکونو سفر خو جي دوبۍ ته کړی دی او د سعودي عرب حرمینو سفر جي کړی. سفر کې څه تکلیف ورسي پریشانی؟ نو بس الله تعالی ته توجه جي پکاري په هغې کې. ستاسو ذریعه معاش سره؟ بس ذریعه معاش خو جي داسې څه نشته بس دغه مدرسې دیني خدمت علما خدمات کولې ماشه. عقیدي مخالفین سره ستاسو برتاو څنګه دی؟ د عقیدې مخالفینو سره هم جي زما سوچ خپل دا دی
کېدای شي څوک به پکې اتفاق کوي او څوک به نه کوي په هغې کې، خو زما خپل سوچ دا دی چې هغوی سره هم یو بنده میلاو شي نو پکار دا ده چې اخلاقو په دایره کې دننه ورسره میلاو شي، ځکه چې که چېرې مونږ هغوی سره میلاویږو او هغه مونږ خپل اخلاقو د دغه نه کار نه اخلو نو هغوی به زمونږ خبرې ته بیا غوږ نه ږدي، زمونږ طرف ته بیا هغوی نشي راتلی، نور به متنفره کېږي. لکه بعضې خلک وایي جماعت اشاعت تحسینونه چې دي کوم هغوی د تبلیغانو سره خلاف دي. حقیقت څه کیدی شي؟ لکه دا مونږ خو یاره جي دغه خو هسې خبره ده، وجه دا ده جي زمونږ خو د تنظیم اصول دا دي که نه چې زمونږ خو که غلطي د شریعت خلاف یو کار زمونږ په خپل یو ملګري د یو پنجپیري ملګري کې هم ولیدی شي نو په هغه باندې هم مونږ ته د اجازت شته د مشرانو د طرف نه چې په هغه باندې مونږ تنقید وکړو او داسې شوي هم دي. اگر که دوست نور خلک به یا خبریږي یا به نه خبریږي، خو داسې شوي هم دي څو ځایه زموږ استادانو ټولو دغه شانتې طریقه کار کړی دی، یا زموږ قاید محترم چې کوم دی هغه هم څو ځایه داسې کړي دي چې خپلو ملګرو له زورن او دغه ورکوي که نه. او بقایا چې کوم دی نو خلک چې وایي چې د تبلیغیانو خلاف دي نو د تبلیغ د کار زمونږ یو عالم هم نه د خلاف، تبلیغ کار چې کوم دی هغه ښه کار دی. ها البته د څه نه څه غلطیانې او دغه په هر چا کې نو په کار دا ده چې ما ته زما غلطي وښودلی شي نو په کار دا ده چې لکه اول زه په هغې باندې سوچ وکړم چې یاره دا غلطي په حقیقت کې غلطي ده او که نه ده، نو که بالفرض والمحال هغه غلطي نو ما له په کار ده چې ځان نه وباسم، او که غلطي نه نو بیا به ما ته اندازه وشي چې یاره دا بل کس اړم دی داسې د ضد نه اړم دی او لکه ما کې دا غلطي نشته. وحدت المدارس بنیاد ولې ایښودی شوی دی؟ وحدت المدارس بنیاد خو چې کوم دی جي هغه څنګه چې شیخ صاحب دی وایي که نه جي پنجپیر شیخ صاحب دی چې دا د شیخ القرآن د ډېر مخکې نه یو سوچ و او هغه سوچ له الله تعالی دوام ورکړ، اوس وجود ورکه، وجود ته اوس راغی. دغه د شیخ القرآن رحمه الله یو سوچ او د هغې په وجه باندې هغه ټایم کې بس اسباب او دغه نه برابر شي او زموږ د قاید محترم په عمر کې د الله تعالی خیر او برکت واچوي اوس هغه اسباب برابر شو. بعضې مدارس زموږ داسې دي چې هغې تر اوسه الحاق نه دی کړی، دا څه کمزوري کیدی شي؟ نو بس جي دا د هغوی هسې شکوک او شبهات دي، کیدی شي چې هغوی وایي چې یاره دا به ترقي ونه کړي یا نور څه سوچونه وغیره یي. زمونږ خو چې تاسو ته زه خپله خبره وکړم شیخ صاحب اعلان کړی خو زه په هغه غرض باندې نه هم خبر شوی، زه خپله بل څه کار پوسې زمونږ دلته کې یو طالب و ستاسو د پنجپیره د هغوی څه بیماري وه یا هر څه وجه چې وه زه پنجپیر ته روان وم د هغوی تپوس له د عمران مولانا صاحب را سره وه تقریبا او په لاره باندې زمونږ چې کوم د حلقې ناظم دی نو هغه راله مخې له راغی، هغه راته خبره وکړه چې ته لیټ شوې نو ما یې ولې خیر دی نو وایي شیخ صاحب اعلان نه و کړی نو ما یې زه خو اندازه راته نشته وي دغه شانتې چل دی نو هغه تپوس مونږ پرېښودو ته مې ویل راځه چې اول لاړ شو هلته کې نو لاړو زمونږ دپاره هغه ډېره لویه د خوشحالۍ موقع وه. د هغې وجه دا ده چې د دې نه مخکې مونږ ډېرې زیاتې منډې تللې ولی وې د مدرسې د رجسټریشن لپاره او نه کېده او شیخ صاحب چې څنګه اعلان وکړ نو یو خو په بورډ باندې خوشحالي وه او دویم دا وه چې لکه هغه د رجسټریشن دغه شو لړو بس هلته کې مې کاغذونه جمع کړل رجسټریشن پکې مو شو الحق پکې مو شو. ستاسو ذهن کې وحدت لپاره څه داسې تجاویز دي چې هغه په دې بورډ کې لازم کړی شي چې هغه ترقي وکړي مدارس طلبه مخکې لاړ شي؟ نو زما د ذهن مطابق خو دا دی جي خو زموږ مشران دي هغوی په هغې باندې جي پوهېږي خو زما د ذهن مطابق دغه دا دی جي چې زه هم چې دې سره که نورو تنظیمونو علم الحاق کوي نو هغوی له هم حصه ورکول پکار دي دا زمونږ دپاره د ترقۍ سبب جوړېږي. الله د دې نه تاسو دنیا بلا میوجات دي د الله تعالی نعمتونه دي په دې کې ستاسو کم میوه خوښه ده؟ راځي الحمدلله میوجات مې ټول خوښ دي. طعام کې څه؟ نو خوراکونه خو جي د هر چا یو خپل طبیعت دی خو د ټولو نه زیات خوښ چې کوم دی هغه وریجې دي چاول. شکر. په رنګونو کې کم رنګ خوښ دی؟ نو دا خو جي سپین رنګ خوښ دی جي خو زمونږ مسله دا ده چې زه خپله سپینې کپړې جوړې کړم مانه 2 غنټې نه کوي که نه ګینې خوښ مې دغه. دنیا کې ډېر ملکونه دي کوم ملک هم خوښ دی؟ نو دا خو ظاهري خبره ده جي چې هر یو مسلمان چې کوم دی نو دا سعودي عرب سره مینه کوي د حرمینو په وجه باندې او زیات خوښه. پاکستان باره کې ستاسو سره ده؟ پاکستان هم جي یو ښه ملک دی او مونږ ته پکې د هر قسم درسونو او د دې څیزونو اجازت دی نو د نورو ملکونو په نسبت باندې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه دلته کیدی شي او نورو ځایونو کې هغه نشته نو الحمدلله په موږ باندې دا د الله تعالی یو نعمت دی.
کومې خبرې ډېر تکلیف ملایي غوسه راځي ته جی چې تکلیف خو په دې باندې راته میلاویږي چې خپل هم ډېر زیات ګناهګار یو، خو داسې د شریعت خلاف بعضې کارونه ووینو نو څوک تحفه درکړي او خوښه نه څه ورسره کوئ؟ د تحفو باره کې خو جي زما دا سوچ دی چې هر قسم تحفه څوک راکړي نو که ماته یو څیز په پیسو باندې د ښه قیمتي څیز یو ښه ګران راته میلاو شوی خو هغه تحفه ماته د هغې نه زیاته محبوبه وي که هر قسم څیز راکړی شي. ماشاءالله. تاسو که د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړي ستاسو ترجیح به څه وي؟ یاره جي دغه باره کې خو داسې څه سوچ نه دی کړی. او نن سبا الیکشن هم دی چې تاسو څوک موږ سره ملګرتیا وکړئ نو د دې الیکشن په باره کې خو جي زموږ دا سوچ دی چې دغه طرف ته اډو څه توجه پکار نه ده جي. الله تعالی دې په موږ باندې اسلامي نظام راوړي. حالات د پاکستان ډېر خراب دي څه وجه کیدی شي داسې محرکات دي چې نو اسلامي نظام نشته جي. الله تعالی د اسلامي نظام راولي چې کله هغه راشي نو هر څه به انشاءالله برابر شي. د غلطي اصلاح څنګه کوئ؟ نو د غلطۍ اصلاح خو جي دا ده چې کوم خپل ملګري نو چې زموږ د ذهن مطابق د هغوی څه غلطي نو اول ورته داسې اشارتا خبره وکړو جي چې بیا پوه نه شي نو هغې نه بعد ورته بیا صراحتا ووایو چې هغه دا کار غلط دی. اصلاح وکړئ. په تنظیم کې تاسو ته څه تکالیف څو څه پورې راغلي دي؟ نو داسې څه غټ دغه خو نه دي راغلي جي. او وړومبني ټایم کې چې کله دلته کې مدرسې دغه شروع کړو هغه ټایم کې څه نه څه خبرې اترې وې خو لکه اوس الحمدلله خیر شي. الحمدلله خیر شي. احباب دپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ احبابو دپاره خو جي پیغام دا دی چې د ټولو نه اوله زموږ ټول ملګري خپل مابین کې اتفاق اتحاد او مینه محبت راولي او دویم دا چې د قرآن کریم د درسونو سره سره د احادیثو او د سیرت درسونه شروع شي نو دا به زموږ د خپل ځان لپاره او د نورو خلکو لپاره ډېر زیات فایدهمند وي. جزاک الله خیر. عزتمندو کتونکو دا حضرت مولانا مصدق شاه صاحب دامت برکاتهم هغې نه موږ دا خاص تپوسونه خو نه خو بس عام تپوسونه و چې کوم موږ کوو علماو نه او تاسو د هغې د خبرې واورېدې پیران سالي کې او د عذر کې د دین خدمت کوي څنګه منډه تړلې وي جماعت دپاره دا یقینا قابل ستایش دی. موږ هم پکار دا دي چې موږ د دې نه زیات کار شروع کړو چې موږ په خپل وجود روغ یو. دا څومره لوی جامع راګر کړه دا څومره استادان تاسو ته ښکاره کړه څومره شاګردان یې ښکاره کړه نو دا یو عام سړی نشي کولی ډېر ګران کار دی. نو چې دوی هغه احتیاج خپل محتاجي هغه ځان باندې حاوي نه کړه ځان ورته کمزوري نه کړو نو موږ خو روغ یو الحمدلله. نو پکار دا دی چې که دی یو استاد فارغوي یو طالب ته سبق ښیي چې موږ سلو ته وښیو دا مقابله موږ سره کولی شو. یقینا موږ له پکار هم دا دی چې موږ یې وکړو. جماعت سره د دوی وابستګي تاسو واورېده او د دوی هغه میشن د دوی سوچ هغه تاسو واورېدو نو دا به یقینا زموږ دپاره نوره غټه سستي وي چې موږ بیا هم د دین خدمت نه کوو کار نه کوو سره دې نه چې موږ په خپل وجود باندې روغ یو ښه صحتمند یو. او اخر کې زه دا یو خبره کومه بعضې ملګري هغوی اکثر اعتراضات کوي زموږ خواهش دا نه دی چې موږ چا نه انټرویو واخلو او خپل چینل یو فالو کوو دې لپاره ما دا بنیاد نه دی ښې بلکې زما خپل سوچ دا و چې سعودي کې وم نو ما به دا انټرویوان په دې هغه څه چې د اشاعت تاریخ ولیکم ځکه زموږ تاریخ ډېر کمزوری دی په دې من لاس اکثر ملګرو دې من توجه نه ده ورکړې نو ما دا اراده وکړه چې دا زه په خپله شروع کړم. نو شروع کې دا انټرویوانې ما به تحریر طور باندې اخیستې لیکلو په طور باندې لپاره دی چې ځان سره نوټ کړم او ولیکم لکه یو کتابي شکل چاپ شي. بیا څه ملګري چې زه پاکستان ته رالم نو هغو ما ته چې دا فایده ته یوازې مه اخله د نور امت ته م ورسوه. نو مفتي توصیف صاحب د الله ښه ساتي نو هغه ما ته چې بلکې هغه هم د تحریر ته ما اخیسته انټرویو نو هغه ما ته نه ته ما ویډیو کوي. د ویډیو مقصد دا دی چې دا به ټوله دنیا وګوري نو ته به خپل چې کوم ستا مقصد هغه به هم کېږي او د خلکو کار به هم کېږي. نو د هغې نه بعد ما ویډیو شروع کړه دا د چینل دپاره یا که دا چینل بند شو زه بیا به کوم انشاءالله دا ما سره په چینل کې نه علاوه د ویب سایټ د زموږ اشاعت وایس پاک کې ما ایښي دي ږدمه او دا رنګې زه دا لیکل هم د دې کوم مستقلا. نو زما غرض صرف دا دی چې زما سره دوره علم نشته خو مولانا صاحب چې تاسو څه ووي یا بل عالم چې څه ووي دا تاسو واورئ تاسو ډېرې خبرې ښکاره شي مخې ته. زه خپل هم چې د انټرویوانو کې خبرې واورم ما ته څه ناشنا اشنا خبرې مخې ته راشي نو زما تعجب سوی شي چې ګوره دا خبره داسې وه دا خبره داسې وه. نو دا یقیني طور باندې تاسو په دغې باندې مه ګورئ بلکې په دې نیت ګوره چې دا یو تاریخ دی او تاریخ څوک بیانوي تاسو د هغه خبرې واورئ. زه خو هغه سوالات کوم چې کوم سړي خبر وخت سر نه شروع دي نو د دوی مختلف جواب دی د بل عالم مختلف جواب نو تاسو د دې جوابات ته غوږ کېږدئ چې هغوی څه وي
هغې نه چې کوم دن استفاده وکړئ، هغې نه فایده واخلئ، هغې رهنمایي په رڼا کې تاسو پیش قدمي وکړئ. مولانا صاحب ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې تاسو ما له وخت راکړو. الله جزا خیر درکړي، ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بارک الله.